عظيم جاء من وحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم. دین مخی آیتونو کې الله رب العزت د مسلمانانو د هغې جنگ بدر او جنگ احد ذکر فرمایلی و چې الله رب العزت څنګه د مسلمانانو امداد او مدد وکړو فرشتو سره او مسلمانان غالبه کړل او کافران هغه مغلوب شو. دی آیتونو مبارکو کې الله رب العزت د هغې خلکو ذکر فرمایلی دی کوم خلک چې پیسې په قرضو باندې ورکړي یا په نیټه باندې ورکړي او بیا د هغې سود خوري یو چند ځکه فرمایي عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورځ د احد دا ارشاد فرمایل چې اے الله لعنت وکړي په ابو سفیان باندې، خدای لعنت وکړي په حارث بن هشام باندې، او اے الله لعنت وکړي په صفوان بن امیہ باندې. نو دا آیت نازل شو چې ته جلدی مه کوه بلکې دوی به ایمان راوړي او بیا دوی ټول اسلام راوړو یعنی مسلمانان شو. ځکه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړی دی لا تأکلوا الربا مه خورئ سود اضعافا مضاعفة دوچن بیا بیا یعنی دوچن سرا. واتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه لعلکم ښایي چې تاسو تفلحون بیا خلاصې مومئ. واتقوا النار التي او یریږئ د هغه اور نه اعدت چې تیار کړی شوی دی للکافرین دپاره د کافرانو. یعنی په وخت د جاهلیت کې دا عادت و چې یو کس به بل کس لا قرض روپۍ ورکړلې پیسې به یې ورله ورکړې په موده باندې یعنې نیټه به یې ورسره کېښودله او بیا به هغه قرض په هغه مقرره وخت کې چې کوم دی ادا نه کړو نو دغې خپل چې د چا نه به یې قرض راغستی او هغه ته به ویي چې ما ته نور هم مهلت راکړه. هغه به ورته ټیک ته مهلت درته درکومه او چې څومره مهلت غواړې دومره به چې کوم دی په هغې پسې روپۍ پیسې زیاتې راکوي. یعنې دا طریقه چې کوم دی چلېدله تر هغې چې هغه پیسې به ډېرې زیاتې شوې نو الله پاک دا کار حرام په اور فرمایلی یا ایها الذین آمنو تر اخره پورې چې تاسو داسې مه کوئ او دا کم زیات رقم چې تاسو اخلئ دا په سود کې راځي او د دې نه ځان وساتئ. وسارعوا او جلدی وکړئ مغفرت من ربکم بخنې طرف خپل ته وجنت او هغه جنت ته عرضها السماوات والارض چې پلنوالی د هغې آسمانونو دی او د ځمکې دی اعدت چې تیار کړی شوی دی للمتقین دپاره د پرهیزګارانو. یعنې بخنې ته د رب خپل یعنې جلدي وکړه ډېر په حرص سره په هغه کارونو چې رب پرې راضي کېږي او په تاسو باندې مغفرت چې کوم دی هغه لازم راځي. او دا علما فرمایي مفسرین لیکي چې هغه کلمه د شهادت ته یا په ترتیب کول د فرض یا تکبیر اولا یا اولا اول صف کې مونځ کول یا استغفار په اخلاص سره چې کوم دی ویلو دا ټول چې کوم دی د نیکۍ کارونه دي او په دې کې جلدي پکار ده. الذین هغه کسان ينفقون چې خیرات کوي فی السراء په ارزانۍ کې والضراء او په ګرانۍ کې والکاظمین او چې وړونکي وي
الغیظ د قهر والغافلین او عفو کوونکي وي عن الناس دوی لره د خلقنا والله الله تعالی چې دی يحب المحسنين فخوي نیکی کوونکي یعنی نیکوکار یعنی اولون کې وي د قهر یعنی چې غصه الله ورشي نو هضم کړي او دارنګي عفو کړي. حدیث شریف کې راغلي دي هر چا چې غصه هضم کړله او د قادر و په دې خبره باندې چې د هغه غصه کړی وي نو په ورځ د قیامت باندې با ټول خلکو په مخ کې الله دې راوغواړي او ورته وایي چې تا د خپل غصه چې کوم دی زما د پاره ختم کړی و نو نن زتا د چې کوم دی د خپل جنت او د جنت دغه محلات چې کوم دی در کومه او دته به چې کوم دی په جنت کې الله رب العزت محلات ورکی چې دې په خپل غصه باندې قادر وي او هغه چې کوم دی غصه اوس کی او دې هغه سړی معاف کی. والذین کسان اذا فعلوا فاغوا چوکلی فاحشة یو ناکار او ظلم یا ظلم کړي انفسهم فزانو خپل باندې ذکر الله نو یاد کړي الله تعالی فاستغفروا فاستلف بخنا ذنا لذنوبهم د فرض ګناهونو خپلو وما يغفر الذنوب او سوچ بخنا طلب کی د ګناهونو نا الا الله مگر دیو الله نا ولم يصروا او همیشه ولن کوي دی علی ګنا ما فعلوا چې کړه وی دوی وهم يعلمون او حال دا چې الله په دې باندې پوهه دی. ویل دی عطا ابن ابي رباح چې دا آیت نازل شوه دی په حق د ابو سعید خضری رضی الله تعالی عنہ چې هغه با کجوري خرڅولې او د کجورو چې کوم دی یو باغ یو فرمایي چې هغه یو ډېره ښایسته ښځه چې کوم دی راغله د پاره دا اغستو د کجورو نو دوی ورته وویل چې دا ښې نه دي او هغه په کوټه کې چې کوم دی ډېرې ښې کجورې پرتې دي هلته یې بوتلله او د ځان سره چې کوم دی راونیسله او خولې ترې نه واغسته او دارنګې چې کوم دی بې حیایي ورسره وکړله نو هغې ورته وویل چې ته د الله نه نه یېرېږي او بیا دې ډېر زیات پښیمانه شو په دغه خپل کار باندې او راغی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ته ټول حال بیان کو نو دا آیت نازل شو چې کم خلق په خپل ځان باندې دا ظلم کې یا داسې فحش کارو کې چې ناکاره کاروي او دې بیا د الله نه بخښنه طلب کړي او استغفار وایي او بخښنه کوم دی الله نه وغواړي ما سوا د الله نه چې کوم دی بل چا ته رجوع نه کړي او دې د الله نه چې کوم دی د خپل ګناه بخښنه وغواړي نو الله رب العزت د هغه ګناه ته معاف کوي. اولئک هم دغه کسان چې دي جزاؤهم بدله د دوی دپاره مغفرة د بخښنې من ربهم له طرف د رب د دوی نه وجنات او باغونه دي تجري چې بهیږي من تحت الانهار د لاندې دې نه ولې او نیرونه څلور قسمه خالدین فیها چې همیش به وي په دې و جنت کې ونعم اجر العاملین او خدا مزدوری د عمل کوونکو دپاره یعنی دا باغونه او بخښنه دا د عمل کولو دپاره چې کوم دی یو بهترین وسیله ده او الله رب العزت چې کوم دی چې څوک د الله نه بخښنه وغواړي الله نه توبه وباسي الله رب العزت ولا دغه باغونه په جنت کې چې کوم دی تیار کړي دي د دغه عمل په وجه باندې او الله رب العزت چې کوم دی همیشه په دغه کې دی داخل کی. قد خلت من قبلكم او په تحقیق سره تیر شوي دي په خپل تاسو نه سننونو په خپل تاسو نه ډېر حادثې بصیرو فی الارض پسو ګرځئ پس مکه کې فانظروا پس وګورئ تاسو کیف کان چې څرنګه وو عاقبت المکذبین کار د نسبت د دروغ کوونکو یعنی چې کوم خلکو دروغ ویلي دي یا دروغ لار اختیار کړې ده د هغوی سره الله رب العزت په څه کار کړی دی. ابن عباس او حسن او مقاتل او کلبی رضی الله تعالی اجمعین ویلي دي چې معنا د دې دا ده چې دوی پوهیږي چې دا کار مونږ لره ګناه ده او خلاف شر ده نو بیا یې ولې کوو د هغې نه خپل ځان ساتي. هذا بیان للناس دا قرآن خو ښودنه ده دپاره للناس دپاره د خلکو وهدن او سمه لاره ده یا هدایت دی وموعظة او نصیحت دی للمتقین دپاره د پرهیزګارانو
یعنی دا قرآن خدا خلق دفاره نصیحت دی او نه غلار دا کم خلق چې الله طرف ته رجوع کول والی او د ګناهونو خپل ځان منع کول والی الله رب العزت من کل عمل توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.